نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم لبني كلب أو كما قال. د شعبان میاشت عموما زمون پښتانه و د شو قدر میاشت وي. زمارونو په هر جنس کې هر سیس کې الله بعضی سیزونه د بعضونه د فضیلت پیدا کړی دي. لکه په دې ورځو کې د جمعې ورځ افضل ده او د کال په ورځو کې د عرفات د میدان د حاضرې د وجه د عرفې ورځ بهتره ده او د کال په شپو کې په رمضان کې چې کوم ليلة القدر وي هغه بهتره ده. بعضې څیزونو نه الله بهتري ورکړې وي او دغه بهتري د انسان د فایدې دپاره چې انسان ته په هغې کې فایده ملو شي. یو د هغه بهتره شپو نه په دې میاشت کې 15مه شپه ده. زمونږ پښتانه ورته د شو قدر شپه وایي، فارسی بانان او اردو خوانان ورته شب برات وایي او څوک ورته شب قدر وایي. اوس ورونو دا شپه ده کمه د دې شپې څه فضیلت دی او د شپې ته شب برات یا شب قدر ولې وایي؟ دا درې خبرې ذهن کې واچوئ. دې شپې ته شب قدر په دې وجه وایي قدر عزت ته وایي، عظمت ته وایي. پښتانم خلک وایي لکه ډېر د قدر سړی دی، دا د عربی لفظ دی. عزت عظمت او لویه ته وایي. نو دا شپه د نورو شپو په نسبت د عظمت او د برکت او د لویه شپه ده د ثواب په اعتبار. یا قدر تقدیر ته هم ویل کېږي. نو دې شپې ته شب قدر ولې وایي؟ رب العالمین په لوح محفوظ کې د دې انسان چې څومره د متعلق کارونه دي تقدیرات هغه الله لیکلي دي. فرشتو ته حکم وکړ لیکئ، د فرشتو په ذریعه لیکلي دي، د قلم په ذریعه لیکلي دي. حدیث پاک کې راځي چې الله قلم پیدا کړ او الله دې قلم ته وی اکتب لیکا، قلم ورته وی ما اکتبو، الله سو لیکم. نو الله و دې قلم ته القا وکړله فکتبا ما کان وما لم یکن. د قلم نه وما یکون، ما کان وما یکون، د قلم نه مخکې او د قلم نه وروستو چې څه وو دا الله ذوالجلال قلم ته واچول، القا ورته وکړه او هغه په لوح محفوظ کې ولیکل. د فرشتو په ذریعه باندې په لوح محفوظ کې لګیا دي لیکل کېږي. لوی صدر دفتر دی په اووم اسمان کې دی. د هر انسان چې مونږ پیدا کېږو به کله مري بس پلان کې کله څومره ډوډۍ به خوري، څومره به اوبه څښي، څومره به خبرې کوي، څومره به ګرځي او څونه به ذکر کوي، څونه به خبرې کوي، ګناه به کوي، نیکي به کوي، دوزخ ته به ځي، جنت ته به ځي، د جنت کار به کوي، د جهنم به کوي. دا ټول الله ځان سره لیکلي. نو الله په دې شپه باندې د دې شو قدر په دې شپه د دې میاشتې په 15مه شپه د هر انسان د یو کال راتلونکي تقدیرات
د دنیا فرشتو ته وایي چې لیکې ده، فرشتو ته حکم وکړي ولیکې. نو د هر انسان د راتلونکي یو کال تقدیر فرشتې ولیکي، لوح محفوظ نه لګیا دي لیکل کوي. نو په دې شپه هغه لیکل د تقدیر شروع کړي د راتلونکي یو کال. او په رمضان کې چې کوم لیلة القدر دی په هغه شپه باندې د دنیا فرشتو ته حواله کې جهان د حواله د دنیا فرشتو سره هغه پراتی. نو دی وجه نه دی ته شب قدر یا لیلة القدر وایي. اردو خوانان او فارسی خوانان ورته شب برات وایي، شب شپې ته وایي، او براءت پښتو کې ورته مونږ بریواله وایي، لکه پلان کې بری که ویزار یې که خلاص یې که. دا د خلاصې شپه ده. ډېر مخلوق چې په هغې د جهنم فیصله شوي یا د عذاب فیصله شوي، په دې شپه د هغې د دوزخ او د عذاب نه د بری کېدو الله اعلان کوي. پلان کې مې بری که، پلان کې مې بری که، لکه جج سړی بری کې د قرنګ اعلانو کې فلان کې فلان کې فلان کې ګناهګار دا ما بری کړل، خلاص مې کړل، ځکه ورته شب برات وایي. دا خو د دې شپې متعلق ذکر مې درته وکړ. اوس د دې شپې څه فضیلت دی؟ نو مالته یو حدیث اوس مشکات شریف کې شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله ينزل ليله النصف من شعبان، چې الله د شو قدر په دې نیمه کې یعنی 15 شپه الله را کوزیږي الی الصدی نزدې اسمان ته. او دا الله کوزیدل زمونږ د کوزیدلو په شان نه دي چې مونږ څنګه کوزیږو، دا الله د شان سره مناسب، یا د الله رحمتونه یا د الله د شان سره مناسب کوزیدل دي. څه دپاره؟ فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم لبني کلب. بنو کلب قبیله په عربو کې یو قبیله و ګډې چیلې به ډېرې ساتلې. د هغې بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي. دی برکت شو، دی فضیلت شو. د مارو الله د انسان بخنې ته بانې لټوي، خو موږ بدقسمته یو. ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قرآن کې الله وی تر څو چې حضور پاک په مخ د ځمکې نو زه به مسلمان له عذاب نه ورکوم. د حضور پاک وجود رحمت شو. او تر څو چې دی استغفار وی زمانه بخنه غواړي بیا به عذاب نه ورکوم. نو تیره جمعه د استغفار متعلق درته ویلي. نو د خدای نه بخنه غواړئ، زما د قسمی الله د انسان د بخنې دپاره بانې لټوي. ما یفعل الله بعذابکم. الله وی ستاسو په عذاب څه کوم؟ ما خو عذاب لنه پیدا کړی. یره ان شکرتم که زما د نعمت شکریه مو ادا کړله. او حدیث قدسی دی، نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وی الخلق عیال الله. وی دا مخلوق د الله داسې دی، داسې پې خفه کېږي لکه انسان چې په خپل بال بچ خفه کېږي. د خدای نه زوی شته، نه لور شته، نه نوسي شته، او نه کړوسي شته، او نه پلار او مور سره ته الله محتاج نه دی. خو د دې مطلب دا چې عام انسان په خپلو بچو څنګه خفه کېږي او د بچو څنګه خیال ساتي عام انسان، نو الله د خپل مخلوق هغسې خیال ساتي او پې خفه کېږي. نو خپل بچي به مونږ جهنم ته وغورځو؟ چارېم نه. نو الله به ولې د خپل مخلوق عذاب کې واچوي. خورونو که مونږ لږ هم رب العالمین ته ځان ورنږدې کړو، دا د خدای فضل دی. کله در باندې جمعه راولي چې له شا به عبادت وکړه چې دی وبخم، دی رحم شو. بیا در باندې د شو قدر شپه راولي، دا لکه دی کې عبادت وکړه چې دی وبخم. بیا در باندې د روژې میاشت راولي، دا لکه دی کې مې در باندې احسان وکړه، نیکي یو پویا شوه. او فرض نفل د فرضو برابر ثواب دی. او که هغې کې هم د ناخوازۍ او اعتکاف وکړه یا لیلة القدر د شپې عبادت وکړه. کله د باندې د عرفات میدان راولي، او کله د عرفات ورځ در باندې راولي، او کله د عاشورې ورځ در باندې راولي. دا خو د خدای ورځې دي، خو ستا د فایدې دپاره الله په مسلمان باندې احسان کوي. کله وی جمعات ته راشه مونځ وکړه، جامع مسجد کې وکړه، پیسې در سره بیت الله ته لاړ شه، مسجد نبوي ته لاړ شه، ډبل ثوابونه درله مقرره. دا د الله په بنده باندې خپل رحمتونه او کرمونه دي. حضرت عیسی علیه السلام په لاره باندې روان،
یو لوړ غر خوا کې تیر شو د چې د غر ته داسې وکتل ناشنا ورته ښکاره شو واقعي کې سړی د غرونو ته ګوري او د دریابونو د اونو ته د الله قدرتونه به درته معلومیږي چې الله ته څومره د لوی طاقت خاوند دی څوک ځان له کوټه نه شي جوړولی الله څونه خشته خشته غرونه پیدا کړي دي او بیا عجیبه نظام دی د الله ټول غرونه یو شان نه دي څه سره دي او څه سپین دي او څه تور دي چا کې اوبه شته او په چا کې اوبه نشته او چا کې اونې زرغونې دي او په چا کې اونې زرغونې نشته او چا کې لاندې معدنیات دي داسې غرونه دي په دنیا کې چې په هغې کې قیمتي قیمتي سره پراته دي سپین زر پکې پراته دي اوسپنه پکې پرته ده تانبه پکې پرته ده او هیرې او قیمتي قیمتي جواهرات او لالونه او مرجان پکې پراته دي ځنګلونو ته وګوره د الله لوی قدرت به معلوم کې څومره خشته خشتهونه الله پیدا کړي دي او څومره خشته اوبه الله پیدا کړي دي قسم دې زه خو چې اوبه څکم که نه نو زه د الله ډېر لوی حمد پیدا کوم یم الحمدلله سړی چې تږي شي د اوبو قدر به درته معلوم شي څومره ښکلې خوږې اوبه او څومره ښکلې شکل رنګ او بوی هم پکې نشته اوبه واحد هغه شی دی چې د دې کې هر قسمه رنګه چین والی خپل رنګ یې نشته او خپل بوی یې نشته چې هر قسم بین پکې چین واچوي که بوی پکې وي نو د بعضې بوی نه بعض انسان الرجي کینی خوښې ني او یا پې تکلیف ورته رسېږي نو د اوبو اړو بوی نشته او بعض انسان بعضې رنګ خوښي او بعضې نه خوښ نو خدای ته رنګ مخوا کړی او د بعض انسان غاښونه وي د بعضو نه نو خدای شفافې پیدا کړي دي لکه د غوښې نه دي چې بغیر د غاښو نه که غاښ دې وکړي نو څکلی شي او په اسانه تېرېږي د چا که شوګر دی هغې هم څکلی شي او که د چا شوګر نه دی هغې هم څکلی شي دا د خدای لوی نعمت دی که نه دی ټول وایه الحمدلله لکونه شکریه ده او دونه الله پیدا کړي دي په ځمکه کې څونه ورته ضرورت زیات دی هغه امر الله زیاتې پیدا کړي او د وجود هر قسمه طاقت پکې الله پیدا کړي نو غر ته چې وکتل د الله لوی قدرت راښکاره شو خدایه دا غر دومره لوړ او اوچت اورې بره ورخیجم پیغمبر له الله طاقت هم ورکړي دې غر ته بره وخت چې وخت بره دا غر په دې سوکه ورې د هر غر سوکه نه دا غر تا ته سوکه ښکاري خو چې بره وخیجي دا لوی میداني د دغې غر په دې سوکه یو تیږه پرته ده داسې لکه په دې ګوته چې سړی پلیټ داسې ایلوړه کېږي الله دا دې څنګه ورخیجولی دا خو ناشنا تیږه ده او دا څنګه په دې غر د پاسه پرته ده او په دې سوکه دا ایښود چا ده حیران دی ورته دې کې یو زلزله راغله چې زلزله راغله هغه تیږه د غر د سوکې نه لاندې پرېوته یو سړی پکې راښکاره شو د هغه غر په هغه ډډ کې یو سړی ولاړ دی د الله عبادت کوي او ورته خشته ښکلې اوبه پرتې دي او مزېدار انګور ورته پراته دي او هغه بېغمه د الله عبادت ته ولاړ دی حیران شو چې خدایه دا سړی دی او د دې غر په دې ډډ کې ولاړ دی هلکه اکسیجن شته او نشته او ژوند تېرېږي او که نه تېرېږي الله انتظامات کې یوڼو ګوره ماشوم ته د مور په ګېډه کې 4 میاشتې کې چې ده کې ساه راشي او 9 میاشتې پس پیدا کېږي دا 15 میاشتې دا اکسیجن څوک وررسوي او په کومه ذریعه ورته وررسوي او د ده وجود ته د نمې ضرورت دی نمي ورته الله په کومه وررسوي د ده وجود ته د مختلفو هواګانو ضرورت دی په کومه طریقه الله وررسوي دا عقل به حیران شي ده ورته کتل اوبه ورته خشته پرتې دي انګور ورته پراته دي بېغمه سړیه دا ته دلته عبادت کوې څونه موده دې وشوه وی به د الله په فضل راغلیم 400 سال 400 کاله مې دلته وشو چې یو شان د الله عبادت کوم تاسو ورونو سوچ وکړئ چې 400 کاله ریګولر متواتر یو سړی د الله عبادت کوي نه غم شته او نه ښادي شته مونږ خو دلته عبادت کول ته مړی شوی د هغې جنازې له بل هم عبادت دی خدا دا چې په لاره به ځې راځې ولا وخت ضایع شي هلته به د پلانکي تپوس هم کې هلته کې به
دا یار دوست سره غب شپ هم لګي خزلا بچوله به مهنت کې منډه بم وي پټې بم سنباله دکان بم کې د دنیا منډه ته غم خاده چې دنیا کې اوسېږي خامخابه کې او دې بیغم ده نه غم شته نه بچیشتا او نه بل سشته لګیا د عبادت کوي عمرم ډېر د پخوانی عمرونم زیاتو 400 کال عبادت نه ګوټته نه للونشته نه چاریشتا او بار څورته پغار کې ملاوي حضرت عیسی علیہ السلام الله ته حیران شو چې خدایا دا خو ډېر نیک سړی او ډېر لوی عبادت گزار دی الله وته وحی وکړه وی د دې عبادت ته پس کېږي ویو ذالک فضلی دا خو زما فضل چې چاله ورکوم وی د دنه زیات یو عبادت گزار درته وخم د دنه به ثواب هم زیاتی عمل نامه به د دنه زیاته ډکې الله غبسو کې هغه د اخر زمانه د پیغمبر هغه امتی چې د شوق قدر پشپه کې دمه عبادت وکړي اوس وای الله سونه احسان کوي دا الله فضل نو پدې میاش کې د دې شوق قدر پشپه چې څوک د الله عبادت وکړي نو دا هغه سړی د 400 کالو د عبادت نه د الله اجر زیات درکړي اوس موږ ناراض دي ټول شپه خوبونه دي خدای تم ځان نږدې نه کړ دا د الله رحم دی نو کنه یو کتاب میں مخکې ورځو کې کتو یو ناشنا واقعه لیدلې مې خدا استاسل فضل او لوی کرم به حضرت ذنون مصری رحمت الله علیه باندې حواله ورکول او مولانا اشرف علی تانوی ملفوظات هغه کې دا لیکلي ذنون مصری دی یو ځای کې دا دریاب په غاړه جامع وینځي وی ګورم چې یو لړم را روان دی زیال غټ لړم دا دریاب دی غاړې ته ورو راځي وی دغه دریاب په غاړه یو شمشته ده دا لړم راغی دا شمشته ده پاسه زور دی ما ته کتل چې لړم په دې شمشته سره کوي پاډال وی هغه شمشته روانه شو وی ما لنګو چراشه دی پس لار شګوره چې دا شمشته او دا لړم کوم خوازي او دا شمشته دا سره روانه چې دا لړم ډوبېم نه غټ لړم دی وی او پس لار شم په دریاب کې دیم روان دي زم پورې غاړه شمشته پورې وته په غاړه باندې ودرې دا لړم ته کوش او لړم په تیزه روان دی وی زم ور روان شم چې دا لړم سکه دا شمشته کشته شو او په کشته کې راغی شمشته د پاسه راغی وی الته یو ځنګل دی او په هغه ځنګل کې یو نوجوان الکو دی ځان نه به خبره دا لړم ور روان دی وی ما وی چې دا لړم خو ور دی او دا الک بوت چیچی او خریبا وی چې مخامخ مې وکتل یو لوی اجدها خامار دی الک پسې را روان دی الک به غم ودري سوري ته داونه یو خو لړم ور روان دی بل خو خامار را روان دی وی پریشان شم چې خدایا دواله مصیبت ده وی دې کې دا لړم ورغه او دا اجدها خامار پر سر د پاسه سور شو ور ټوپې کړل دا خامار دې سر تا او پاغه ټکونه لګي او خامارم کله سر یو خواسندي کله بل خواسندي دې ته خبر اورسه چې خامارې ملک دې لړم خامار ملک خامار پریوت لته ټکولې مړ ختم وی چې مړې کدا لړم واپس را روان شو اصلي پریخوت پځه او چې واپس راغی هغه شمشته لږه نو ورسو او دا هغه شمشته پډال د پاسه سور شو ا شمشته واپس پورې غاړه را لو لړم ته پورې غاړه کوشو ذنون مصری رحمت الله علیه چې دو شعر مې و معنی دا چې الله ترې لوی حفاظت کوونکی ذات خدا چاله په اوچه حفاظت ورکه او چاله په اوچه هلاکت ورکه مار دې هلاک او سړی دې بچ چاله دریاب کې جنور کې او چاله دریاب کې هلاکت ورکه وی چې یادو شیرونه مې وې غالک را پاسې درا بیدار شو کاکا څه چل دی مې چې چل نه اوس خبر شوی خو پته راته لګېدلې و یو مصیبت نه پر بل مصیبت در پسې را روانو او الله بچ کړي قصه مې وتا وکړه زمارونو ذنون مصری صاحب لیکي رحمه الله دا دلوي بزرگ دي چې ګوره الله پاک دیو نوجوان دا مار نه حفاظت دا دشمن په ذریعہ او کچا غیته لړم وای او دا کم نه ولا لړم را ورساو او دا شمشته په شی ولا لړم را ورساو
وایو د الله د خپلو بندګانو سره رحم شته او که نشته؟ موږ له خدای سره نه کړه. زه تاسو رښتیا ووایه، څونه ښکلی شکل یې را کړی او روغې خپې یې را کړي دي، روغ لاسونه، او مسلمانی را کړې ده. په دې جب هم د الله نوم چلیږي او د خپل حبیب نوم پې چلیږي، او خدای ته منځ کو، سجدې ورته لګو. د دې نه لوی نعمت رونو بل شته نشته. الله یې د دې نعمت د شکرې توفیق راکړي. نو زما وروڼو، د شب قدر شپه د عبادت شپه ده. حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې یو ځل حضور پاک مبارک د شپې پاسه د کور نه بار ووت. وی چې زه راویښه شوم، مې وکت نبی علیہ السلام نو فوراً ورپسې راووتم. جمعات کې به وی جمعات کې مې طلب وکړو، جمعات کې نو ما وی یره کېدی شي فاطمې کله تلي رضی اللہ تعالی عنہ. وی الته ورپسې لاړم، هغې ته مې ووی چې نبی علیہ السلام وی چې مونږ کله خو نه دی راغی، سودا شوه راسره. زر حضرت فاطمه هم پاسېده رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ هم پاسېد، او حضرت حسن او حسین ماشومانو دا دواړه هم پاسېده. یریږو چې خدای چې ته دشمنان یې زیات دي، یهودیان مشرکان، چا نقصان ورته نه رسول. د شپې څه کوي چې بار وتری ورپسې تلو مخامخ د بقیع مقبره د خدای دې مونږ تاسو بوتلېږي. نو حضور پاک له خدای پاک دا خاصیت ورکړو چې د خولې نه بیا خوشبویي تله، په کومه لار چې به تله خولې بیا خوشبویي کول. دا مشکات شریف کې په معجزاتو کې دا حدیث ته چې صحابه کرامو به د پیغمبر علیه السلام منزل مقصود پیژنده چې حضور پاک په دې لاره تللی دی. د څه د وجې نه؟ من طیب عرقه، د حضور پاک د خوشبویۍ د خولې د خوشبویۍ د وجې نه خولې به خوشبویي کول. نو د هغې خولې د خوشبویۍ په انداز دوی لاړل د بقیع مقبرې ته. چې هلته سین ورسېدل نو حضور پاک په مقبره کې یو طرف ته په سجده پروت دی، او دا آیت وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. یا الله کته زما دې امت لا عذاب ورکې نو خدای ستا بندگان دي. بنده سره چې څوک څه کوي کولی شي ورسره ستا بندگان دي. الله کته عذاب ورکې نو ورکولی شي، څوک یې درنه نشي بچ کول. داسې ده که نه؟ لکه یو سړي مرۍ دی او دی ولا غزار ډب ورکوي، څوک ویلی شي چې دا ولې وی هلکه د ما مرۍ دی چې څه کوم ستا پکې څه دي؟ یا له چا زوی دی او څوک ولا ډب ورکوي او بل سړی وي دا زوی دی ولې وو هلکه ستا را سره څه کار دی؟ زما زوی دی زه پیشه او دی پیشه. نو یا الله دا ستا بندگان دي، که ته دوی له عذاب ورکوې فانهم عبادک، ستا بندگان دي، څوک درته نشي ویلی چې ولې عذاب ورکوې. وان تغفر لهم فانك انت العزيز، او خدای کته او بخي سره د ګونه او بخي نو څوک دنه تاسو کولی شي چې دا دی ولې او بخن. څونه عجیب انداز دی. دا د قرآن شریف آیات ته ګوره، دا د حضرت عیسی علیہ السلام متعلق نازل دی. حضور پاک به فرمایي کته بخیل هم نه څوک تاسو نشي کوله، او ډیر د حکمت خاوند دی، هر کار کې د خیر او حکمت ته. نو او جلل نبی علیہ السلام مبارک پس سجده پروت ته. حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ په دان ورغورځو. ولی بابا ته جل شوی دی، چا تکلیف در رسول دی، چا نقصان در رسول دی، دا ولی جاړو د الفاظ وی بچي جبريل علیہ السلام راغی او ماته وی ډیره مبارک شپه ده پاس. نو کدا امت ته پارس دعا غواړي او غواړه دې شپه کې با ستا دعا د امت ته پاره رب العالمین قبول کړي. نو زر عالم دی خالی میدان ته دی، بقیع مقبره ته دی خالی میدان ته چې په دې خالی ځای کې هیڅ کم نه، او خپل رب ته سجده ولګوم او د خپل امت د مغفرت سوال ولا وکم. نو علما د دینه معلومه چې دا دونه برکت شپه ده چې رب العالمین په دې کې د انسان دعا قبلې. خرنو یو حدیث پاک کې راځي چې دا الله پاک 300 رحمتونه
په دې شپه کې نازلېږي بالخاص رحمتونه. یو څو کسان دي چې هغه خدای نه بخي. څوک څوک دي؟ یو مشرک چې الله له شریک لټای. شکر دې الحمدلله موږ د الله د وحدانیت او د توحید قایل یو. الله یو ګڼو. دا ګوره زموږ عقیده ده. او د الله چې کوم ښکلي صفتونه، د الله علم، د الله قدرت او د الله اورېدل او لیدل، دا صفتونه الله له ګڼو، د الله نه ما سوا بل چا له نه ګڼو. د الله په شان علم د بل چا شته او د الله په شان قدرت د بل چا نشته. الله چې څنګه اورېدل کوي هر ځای کې اوري، او هر ځای کې چې انسان دی ویني یې لیدل، دا صفت ما سوا د الله نه ګوره د بل چا نشته. نو یو مشرک نه بخي. دویم څوک نه بخي؟ جادوګر چې کوم کوډګر جادوګری. کوډ او جادو ډېر خطرناک شی دی. یو حدیث پاک کې راځي، مشکات شریف کې مشته او په ترمذی کې مشته. هغه داسې دی، من اتا کاهنا، چې څوک یو کوډګر جادوګر لراوي، فصدقه بما هو یقول، او هغه ورته سوی او در هغې تصدیق وکړ او ورته وایي ستا به زوی کېږي. دی وایي ښه. او ورته وایي دا کار به کېږي، دا به کېږي. او دی وایي ښه زه نجوم یم او زه پلان کېم او زه پلان کېم. که مو خیال کړي په اخباراتو کې د اشتهارات ډېر زیات راځي. د غیب و علم صرف یو الله سره دی. لا یعلم الغیب الا هو. یو ځل نه، په شلګونو کرت په قرآن شریف کې الله فرمایي چې د غیب و علم یو ما سره دی، ما سوا زمانه په بل څوک نه دی خبر را. نجومي ته ګوره او د اسخا مشاهدې ته ګوره. هغه تا ته الوي چې دا به کېږي او باران به کېږي او زوی به دې کېږي. زه عجیبه حیران یم، زموږ دا خلک هم نه پوهېږي. اخبار کې به اشتهار لیکلي چې ما سره رابطه وکړې او په پیسو به مالامال شې. نو زه یم ته په خپله ځان له د عمل وکړه چې ته مالامال شې چې د خلکو ته سوالونه نه کوې. دونه څوک سوچ نه کوي. او کله چا نارینه اولاد نی نو موږ سره دې رجوع کی او ګارنټي کې ساتھ ګارنټي سره ظالم بچی ګارنټي سره ته زوی ورکې تاسو د اختیار شته. خلک سوچ نه کوي. زموږ زوی ورکول او لور ورکول والا څوک دي؟ یهب لمن یشاء اناسا. څنګه دی؟ ذکورا چاله چې خدای غواړي نارینه اولاد ورکي، چاله چې خدای غواړي زنانه اولاد ورکي، او یزوجهم ذکرانا، چاله چې خدای غواړي نارینه ورکي. ويجعل من یشاء عقیما. څوک شن پیدا کی چې الله څوک شن پیدا کی د جادوګر او د نجومي پلارم بچی نشي ورکولی. یجعل من یشاء عقیما. الله قرآن وایي نو موږ قرآن به نه منو. او یزوجهم ذکرانا، چاله لکان ورکی، و اناث چاله لونه ورکی، چاله دواړه ورکی، لکان او جنکه. څوک شن پیدا کی نو چې خدای شن پیدا کی جادوګر پلا جادوګران تاسو دین تاسو کې تاسو دامن دي او سولونه دي. یو ځل پلار روانم د پیښور کې امرغو ول اکثر په بالی سر په خوا بناستو چې اوس به یو کمنی دې پنسي نه ونیو مای لکار درز به مې خوړل. خدای دا غردې هغه ته مې خیال نه اس پیرتا نه روانم چې پیسې له ګوته راوړې تاکله کې پنسونه وای را غردې دا غوسراله خدای سپیره بچي اوس بل را غردې له په دې وجه قسمت دل جوړ کم ما ته وای چې مې مخ او قتل نسوار بیا بل پخلو کې ښه نسوار مې ډېر بدیش خوري دا نسوار او کټوي وا او دا ښه غونه او دا ښه مخ مې سوې وی قسمت مې ځان له قسمت جوړ کړي د پټپات د ناس نه اخلاص شي خبيث بچي دلته کله یو پین سره نشي په بل نازي مرغه دي کې سار نه مقام پورې ځان له قسمت جوړ کړي د بنگلا کې بناسته داسې کې په پټپات په بوزي را پاسه ناشته زموږ خلکو عقل نشته ګارانټي کې ساتھ زوی باور کو ګارانټي سره مال ور کو او چې چا باندونه دي اخباراتو کې اشتهارات دي ګارانټي سره به باند راخېږي نو چې ګارانټي سره د بل د 1 کروڑ روپو باند راخېږي نو ځان له ځان له راخې جواب کړي دې سوال نه مخلاص شي اشتهاراتو نه مخلاص شي نو عقل او سوچ دمو نشته د غیب علم چا سره جواب راکړه الله سره قرآن شریف کې الله قرآن شریف کې الله ها اوس کاهن لارش جادوګر لا ابو تکل یو سوي کله بل او اکثر یو بل باندې کوټ جادو کې دا ملات
نو حضور پاک فرمائی چې څوک دې کاهن جادوگر کوټګر للار او هغه چې وتسوي دې تصدیق وکړه فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم په هغه قرآن چې په محمد صلی الله علیه وسلم نازل دی په هغه قرآن دا سړی کافر شو. نو جادو خطرناک شی دی. کوټګر جادوگر څلورم زناکار د څوک زناکاري او پنځم سودخور چې څوک سودونه کوي او شپږم مدمن الخمر چې همیشه شراب څکي توبه ته نه وباسي دا نه بخي ګوره. نو شکر دې مونږ کې خلکو کې دا ګناه انشاءالله نشته کبھی توبه دې وباسي. 300 رحمتونه د رب العالمین په دا شپه نازلېږي. نو په دې شپه به الله عبادت کوي او کوم خو کړل دروازې مروجونی ولا ډېره خبره شپه صدا نو دا نه شپه درسته ده دا ګول ورځ او دا نه شپه راځي. سرکار جوړ د چهارشنبې لري کړی دا او دا نه شپه نه راتلونکې نه او دا ګول ورځ راځي. نو ان شاء الله العزیز دا خو کال کې دا خبره وي دا یو ورځ راځي او تاسو پکې فائدہ نه. نو دا شپې د الله عبادت وکړي خصوصا په دې اخره شپه عبادت باندې الله ډېر زیات خوشالي. ټول شپه نه ور ټول شپه عبادت هم خنيخه ته یو سړی کوي کول شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو صحابه دي یو حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه او یو حضرت سلمان رضی الله عنه. دا دواړه یو بل سره دوستانه تعلقات. نو دا دواړه سلمان د ابو الدرداء رضی الله عنه ملاقات للا دا هغه زمانہ و چې دا پردې آیاتونه نو نازل چې دی ورننوت. نو دا حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه بیبي دا په خیرنو جامو کې و. نو دا سلمان ورته وی دا دوست دی بیبي ته ولا وی چې خورې دا جامې دی ولې څخه چولې خیرنې جامې ولې چې دا قاعده چې خاون په کور کې نو خزه بخپل جامې چې دا قانون یاد ساته خزه بخشته جامې چې خپل باچه او چې کومه خزه ځان نه ډولې کوي نو خاون له دې اختیار شته چې د خزه له غزار ورکه وی وهي دا بزان ډولې کوي پودړو په کور کې نه ګرځي. زمون زنانه په کور کې پودړې ګرځي چې بار ته دینو ځان خشته کوي بار ته ځان خشته کوي بار ته دینو پودر بم پوری کی او سیبا شل قسمه رنگونه په ځان پوری کی او خوشبوئیں بم پوری کی او سپریګانې بم پوری کی. نه نه بار نبی علیہ السلام مبارک فرمایي خزه چې د کور نه اوزي کما خزه او داسې خوشبوئیں پوری کړه چې دا غي نه بوئزي خلقو ته دا وې زناکار خزه ده. د خزه هغه خوشبوئیں ده چې بوئ ولني او رنگ ولای او د سړو هغه خوشبوئیں چې رنگ پکې نه بوئ ولای. دا د حضور پاک مبارک وینا ده. نو خزه په کور کې ځان خوبصورت ساتي دوله خپل جامې باچي خشته جامې باچي. دا د نبی علیہ السلام مبارک وینا شو. دا ځان خو درته نه کوم دا حدیث او الفاظ درته او صحابه په دې مستقل عمل کو. داروانم د خزه د خاوند ډېرو خاوندانو د خزم په دې سيزونو ګورې روان راځي. نو دای جامې خیرنه چولې وي نا ابو الدرداء رضی الله عنه وته وي خورې ا جامې دی ولی خیرنه چولې هغه ته مطلب مثال ورکړه چې خپل جامې ته خاوند کور کې او ته سوي وستارور ابو الدرداء چې دی وی داغه په دنیا کې سجت نشته ما ته ګورین ټول منځونه دی او د سونه دی او روجي دی نو زما کار سره چې ځان ډولې کو. دا خبره خو حضرت سلمان رضی الله عنه لکه واچولا چې ما سخوتن شو ډوډۍ خوړه نو حضرت ابو الدرداء په مانځو درې مونږ شورو اوس ملبه ته تو دش ابا مانځو درې ویو دش سلمان رضی الله عنه دش خبره منه له ودیک لک سات پس بیا پاسې دا ویو دش بیا ودک بیا لک سات پس چې مشبش و پاسې دا بیا وته حضرت سلمان رضی الله عنه ویو دش بیا ودک چې اخر شپشوا اوس پاسا دواړه پاسې دل او داسې وکړه او تهجد وکړه. نو بیا وته سوی حضرت سلمان رضی الله عنه وی ابو الدرداء وی ان لنفسك عليك حقا وی استاد نفس پتا حق ده نو خوب بکې
ولې چې ته خوب ونه کې عبادت به څنګه وکړې؟ ولزورک علیک او دا ګاونډي در باندې حق دی، دا ملاقاتي میلمه هغه، او ان لزوجک علیک حقا او دا خدم در باندې حق دی، آت کل ذی حق حقه، هر حقدار ته خپل حق ورکا. دواړو یو بل سره خبرې وکړل له حضور پاک مبارک له. حضرت سلمان رضی الله عنه ورته کېنوي صاحب دا چل مې ورسره وکړو دی دا چل کوي. حضور پاک فرمایي صدق سلمان، وی چې سلمان کومه خبره کړې ده ټیک ویلې ده، د ښځې حق دی دروازې روجي مه نیسه، کله کله نیسه، ولې د ښځې حق شته که نه او ستا هم حق شته. دا چې ته ټول ورځ روجي نیسې او د شپې مونځونه کوې نو بیا د ښځې حق دې پوره نه کړی شي. او د ملاقاتي در باندې هم حق دی، او د دې سترګو هم حدیث راځي در باندې حق دی، دې له به خوب ورکې، او د دې وجود در باندې حق دی، دې له به خپل حق ورکې، او دا الله هم در باندې حق دی، نو عبادت پم کې. نو د حضور پاک عام معمول د عبادت او د صحابه او دا چې اخیری شپه کې به پاسېدل د پیشبنۍ چې ورته مو وایو چرګبان، نو دغه وخت کې به اودس وکړو او خپل خشته ښکلې عبادت پې وکړو. عموما نبي علیه السلام 8 رکعته تهجد کړي دي، زیات هم کړي دي، 10 هم کړي دي، 14 پورې هم کړي سره د ویترو، او 15 هم کړي سره د ویترو، او 19 هم کړي سره د ویترو، او کله کله 3 رکعات هم کړي دي، او کله 15 کړي دي، او کله 9 کړي دي سره د ویترو نه. ویتر به اخره شپه کې کوله وي. خو عام معمول د نبی علیہ السلام تهجد 8 رکعات ابه څنګه کول چې څنګه پاسه دا آیاتونه به وي ان فی خلق السماوات والارض وفي السماوات څنګه دي والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب دا آیاتونه به وي. او کدا چاته یاد ني نو دا الله د اسمان ته استور ته وګوره، نو دا خدای د قدرتونو یا الله ته څخکلې څونه خپل اسمان نه پیدا کړی، څومره خپل ستوري پیدا کړی دي، او څومره خپل مخلوق ته پیدا کړی دی. الله چاله خوب راولي او چاله ویخه او ورځ او شپه بدلې را بدلې، پښتو کې داسې وایي. بیا به حضور پاک او دس وکړو، خشته ښکلې او دس، نه ډېر زیاتې اوبه او نه ډېرې کمې اوبه، او د هغې نه پس به 2 رکعاته مختصر وکړل په لنډو صورتونو، بیا به 2 رکعاته ښه اوږده وکړل، دومره اوږده به وکړل چې قیام، رکوع، قومه، سجده، جلسه دا به برابر وو. بیا به 2 رکعاته ښه اوږده وکړل، ښه کافي اوږده، نو شپږ شو که نه، نو آخره کې به 2 بیا مختصر وکړل، نو بیا به 3 رکعاته ویتر وکړل، نو د ویترو نه پس بیا په ناسته کله کله 2 رکعاته بیا وکړل. د هغې نه پس به بیا راغی حضور پاک. عایشه بیبي فرمایي وی د ویترو نه پس به راغی، نو که زه به ویښه وم ما سره به یې خبرې کولې، او که زه به ودوم لږ ساعت به سملاسته. بیا به حضرت بلال راغی، اواز به یې وله ورکړ، نو نبي علیه السلام به فورا پاسېد او مانځله به ووت. دا د حضور پاک معمولو. آخره شپه کې د الله خصوصي رحمتونه نازلېږي. الله آواز کوي، حدیث پاک کې راځي من یسألونی فاجیبه، څوک دی چې ما نه سوال وکړي چې زه وله دعا قبوله کړم، او څوک دی چې ما نه رزق غواړي چې زه رزق ورکړم، او څوک دی چې د ما نه بخښنه غواړي چې زه وبخم. نو ما ته د خپل باباجي یو خبره یاد ده، هغه به تهجد چې کله کول نو هغه به یو خبره کول، یو به یو شعر وی عربی کې تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما. دې داتې ما یو 100 کرتونه هم زیات اورېدلې دي، او معنی دا ده چې دا خپل زما دا ګناه خو په ما بار ده، نو دې خو په ما ډېر لوی بوج را واچو، دې د ګناه لوی بوج دی را باندې، ډېره زیاته ګناه مې ده، خو الله چې ما دا خپله ګناه ستا رحم سره مقابله کړه، نو بیا ستا رحم زما د ګناه نه زیات دی. یوه به دا وې، او بل مې ته دا ټکې اورېدلو دا ډېر د کمال دی، ویا الله مونږ خو درته نه دي ویلي چې ته دا اعلان وکړه چې ما نه بخښنه وغواړه، مونږ خو درته نه دي ویلي چې ته د اعلان وکړه چې ما نه سوال وکړې، مونږ خو درته نه دي ویلي چې ته د اعلان وکړه چې ما نه رزق وغواړې، دا خو الله مونږ درته نه دي ویلي، دا خو ته په خپله وې. نو چې ته په خپله وې ما نه سوال وکړې، دعا قبلوم، رزق وغواړې در کوم، بخښنه وغواړې بخم، نو الله اوس مونږ رزق هم غواړو، بخښنه هم غواړو، او دعا هم نه غواړو. دا څونه د خپلې د مینې الفاظ چل په دې الفاظو کې دی. ګوره اخره او ډکشه کې فرق شته که نشته؟ یو مېلمه ته وایي ډکشه، ابوی خدای دې ستا د هغه مېلمستیا بېغو باسي. مېلمه ته وایي اخره، نو هغه هم الفاظ دي.
نو دا خو مختلف الفاظو کې خو فرق دی کنه، الفاظو کې فرق دی. نو حاصل دا دی چې الله سره خبرې کې د مینې خبرې وسره وکړه او د محبت خبرې وسره وکړه، الله تعالی په خوشالېږي. نو اخر شپه کې چې دا بندگان پاسې او د الله عبادت کوي، نو رب العالمین په فرشتو باندې فخر کوي. اے فرشتو تاسو خو چې انسان ما پیدا کوه، دی به قتلونه کوي او دی به ځمکه کې فساد کوي. دا اوس وګورئ، خوب یې پرېښود او خوږه بستر یې پرېښوده او داسې وکړو ما ته ودرېدل زما عبادت کوي. ریاکاري نه کوي ځکه شپه د څوک شته نه، ما سره مینه کوي، د مینې خلک یې پرېښود. ځکه حدیث کې راځي چې دی پاسې من بین اهله، د خپلو کور والا د خوانه را پاسې. نو ګوره هغه د دنیا محبوب یې پرېښود او زه یې خوښ کړم او ما ته ولاړ دی. نو چې الله په فرشتو فخر کوي په دغه بندګانو، نو وایي په دې به الله فخر خو هله کوي چې بنده الله خوشحاله کړي. د دې نه د الله لویه خوشحالي معلومېږي چې رب العالمین په ډېر خوشحالېږي. نو د مارو اخره شپه کې په عبادت اسم الله خوشحالېږي، او خصوصا بیا په دغه شپه چې بنده د الله عبادت کوي چې مخصوص شپه ده او حضور پاک مبارک کی صفت هم کړی دی د عبادت. نو په دغه شپه دا پکار دي چې مونږه د شپې عبادت وکړو. دا ورځ کوم سره روزه ونیوله ډېره بهتره، ځکه په روزه نیولو کې الله بیا خوشحالېږي. روزه داسې مثال لري تخلق به اخلاق الله، ځان کې د الله خوی پیدا کول، الله نو بس کی او نه الله ډوډۍ خوري او نه الله خواهشات لري. نو یو انسان یو ورځ په ځان کې دا خوی پیدا کی چې زه به اوبه نه څښم او زه به ډوډۍ نه خورم او زه به د خپلو خواهشاتو نه ځان ساتم. نو که چاته بیماري نه ده ګردو یا څه تکلیف ورته نه، نو د ورځې روزه ونیسئ او د شپې اخره شپه کې پاسه د الله عبادت وکړئ. او خصوصا چې عبادت کوئ دا یو ټکی پکې ووایه، دا ذهن کې واچوئ دا خبر چې یا الله ته په نن شپه دا یو کال د زما تقدیر د دنیا فرشتو ته حواله کې د هغې لیکل شروع کې، نو خدای زما په تقدیر کې خیر ولیکه. ګوره قیمتي خبره شوه کنه. یو سړی چې هغه مقدمه د مرګ او د ژوند د پانسه او دی جج له لاړ شي، دته څوک وایي چې لکه نن بس فیصله ستا جج لیکي، څونه سفارشونه کوي که نه کوي، او هغه موقع له ځان رسوي که نه رسوي، او څومره پیسې ورکوي، څه دپاره ورکوي چې دا جج راضي کم په سفارش یا په رشوت یا په پیسو یا په بل 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 هر څه چې د په زړه کې وي، په څه طریقه د قاضي صاحب رضا کم د ده دا سوچي. اگر چې په رشوت ورکول اخیستل دواړه جرم دی، نو دې دا سوچ کوي چې زه دا سړی رضا کم چې دا فیصله ماله سمه ولیکي. نو دغه خو معمولي فیصله ده، دا خو ستا د غونډ کال فیصله ده. دې کې خو ممکن ده په دې کال کې ته مړه شي، د ډوډۍ فیصله دیم ده او د عزت فیصله دیم ده، د بچو فیصله دیم ده، د دنیا او د آخرت د کامیابی فیصله دیم ده. نو دا ټکي پکې وایي چې یا الله زما د راتلونکي د یو کال د تقدیر شروع فرشته د دې شپې نه کوي، نو خدای زما په تقدیر کې خیر واچي. او یارونو ګورې غټ سوال د عبادت کوي، دنیا هر څنګه چې د پاتې ده، لویه خبره عبادت ته او د الله رضا ده چې خدای ماله پکې د عبادت توفیق راکړي، او خدای ماله پکې ښکلی رزق ولیکه، رزق هم ښه دی چې د بل مخلوق د احتیاج او د محتاجۍ نه بچي. نو انشاءالله العزیز زنانو ته موایخه، زنانه په عبادت کې زیاتې تکړه. نو که تاسو زما دا خبره زنانو ته ورسوله، نو هغې چې څونه عبادت په دې شپه کې وکړي او یا په دې ورځ کې، دا هغې به نه کمیږي او د هغې عمره اجر به الله پاک تاسو له درکړي. زما به هم ثواب وشي او ستاسو به هم وشي. ما خو درته د حضور پاک مبارک خبرې را رسول. نو دا په دې د شوق قدر په دې وجه دې میاشت هم د شوق قدر میاشت وایي. مونږ خلک ورته شوق قدر وایي او عربی کې ورته شعبان وایي. په مکه مکرمه او مدینه منوره کې ډېر لوی اهتمام کېږي، مونږ خلک خو نه کوو. دې شپې دپاره حرمین و شریفین و مکې مکرمه او مدینه منورې ته په زرګونو خلک راځي، غونډه شپه عبادت کوي او طوافونه کوي. د ریاض نه او دمام یو ځای بل ځای، د سعودي خپل خلک خو ځکه
ایران او کویت او ترک او د عربو ممالکو په زرګاو خلک دي خاص د شپې د حرمینو شپه خو بیا ډېره برکتي او د حرمینو ورځ هم بیا ډېره برکتي نو دا بعضې څیزونه عرب ډېر په شوق باندې کوي غون د شوق قدر میاشت له بالخصوص خلک ځي حرمینو ته عبادت تاسو وګورئ کوم عمرې والا تلي تپوس ته وکړئ هغوی دومره رش دی ما نن د یو عمرې والا نه تپوس وکړو عمرې نه راغلی و پرون ما یې رش ده که نشته ما ته یې تپوس مه کوه په مطاف کې چې کوم د طواف ځای دی د خپې ښودو ځای نشته دومره رش لکه د حج رش لاندې تیخانې ډکې دي بره دریم چت کولاو دی او خلک طوافونه ورباندې کوي د غرمې او د ورځ ته څوک نه ګو دا ولې عرب ډېر زیات دي وایي دا د شوق قدر نه راځي چا کې چې د الله مینه او د عبادت مینه نه پیسې ته ګوري او نه خپل کلاو ته ګوري او داسې دي یو د شپې یو 2-3 ګنټې ته عبادت وکړي نه پرې نه پیسې دي لږ خوب به قربان کې الله به خوشحاله کړي او یو روژه دې ونیوله نو څه چل کېږي څمرې خو پې نه د مارونو دا د ګل ورځ او د نهي شپه په دې کې د الله عبادت وکړي روژه نفلي روژه ده دا روژه څه فرض واجب نه ده نفلي روژه ده که څوک ونیسي الله پې خوشحاله شي مبارکه ده د ګل دروازه دعا وکړئ رب العالمین خدای موږ له عبادت توفیق راکړي زموږ د جمع دا ملګری دی عبیدالله لالا دی دا وتمانځو نه موږ له په اوړي کې او په ژمي کې او په ګلې او په باران کې هر جمعه راځي نن پرون نابل او د دوی اهلي وفات شوی ده کوروال او خوش قسمته په دی و چې سهار خپل لمونځ کړی دی او د هغې نه پس وفات شوی ده دعا ورته د اخلاص او د جمع کې زموږ د جمع مستقل ملګری دی الله ته مغفرت نصیب کړي او خدای پاک ته د آخرت لوی سفر د راحت او د خوشحالو کې الله تعالی چې څه تقصیرات ته انسان نه بعضې وخت شوي هغه تقصیرات ورته معاف کړي او خدای د آخرت لوی ثوابونه نصیب کړي وارثانو له صبر ورکړي زموږ په دې کلي کې هم په دې تېر شوی میاشت کې 2-3 زنانه او داسې نارینه وفات شوي دي ټولو ته دعا کوي چې الله تعالی مغفرتونه نصیب کړي او د آخرت لوی سفر الله د خیر دا به طبیعي اعلان وکړي دا دلته کې یو د ابوالحجي صاحب بن ګورم وفات شوی دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي او نور څومره مردگان دي الله ټولو بخښي او الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي زموږ د حلال او فراخ رزق نصیب کړي او د فتنو د آفتونو مصیبتونو او د هر قسمه د دنیا او د آخرت د کړهونو نه الله په امن او امان